باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب. باب د بیان دا غچا کی چې اذان ووري او اجابت ونه کی، اجابت فعلی ونی جمع دلال نشي. اجابت دو قسم ده، یو اجابت فعلی ده او یو اجابت قولی ده. اجابت قولی مستحب ده او اجابت فعلی جمع تدلل دا څنګه دي؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي د جمع منځ فرض دی، د جماعت نه بغیر منځ نه کیږي. زمون مذهب کې محقق ابن الحمام رحمه الله هغه د وجوب د جماعت قائل دی چې جمع منځ واجب دی، او نور ائمه ثلاثه د سنتیت قائل دي چې جماعت سنت ده او موقت سنت قریب الى الوجوب دي. او د هغه شاعر الله نه ده چې علاقه خلق اتفاق وکړي چې جمع بنه کو جماعت نو هغه سره قتال جائز ده. شاعر الله ګرځیدل تاسو خبره کوئ چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دلیل حدیث الباب دی باب کې څه سره دلیل وایا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن قال عن يزيد بن سمع عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر بالفتية ان يجمعوا حزم الخطب ثم امر بالصلاه فتقام ثم احرم على اقوام لا يشهدون الصلاه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لقد هممت دالام موتع من القسم دے واللہ لقد هممت قسم پا اللہ خاما قس کرے ہو ان آمر فتیتی جزا امروکم خادمانو تا نوجوانانو تا ان یجمعو حزم الحطبی چرا جمع کی گیڑی دے خشاکو ثم آمرو بالصلاة فتقامو یا امر چاہتا دا مانزو کم فتقامو منزو دری یعنی بلسو کی امامتیو کی او لار شمسم محرق علی قوم لا یشهدون الصلاة او بیا اس وزم پدے خشاکو اور بلکم باغ خلق لا یشهدون الصلاة چی جماعت تندی راغلی جمع تاسو خبره کوئی صحیح نه. امام احمد ابن حنبل وای چې دمر وعید شدید فرضیت نه علاوه ببل سنا راځي، دمر سخت وعید چې وکړو دا فرض ده. سنت خودم رسخ وعید نه پتا د سنت چې کورونه به وسوځم اور په دوی بلکم صحیح ده نو زمان کی دائمہ ثلاثه جمهور وای چې نه سنت ولی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زبا چاہتا امر وکم چې منځ ودرئ او زبا کورونه وسوځم نو چې کورونه سوځم او منځ په اقدام خو بیا به راځم بل جماعت وکوم نو هغه چې چا باندې کور سوځي چې جمع پرېږي هغه درته ویلی شي که نه چې زم درځم بیا به بل جماعت پوه نه شي. نو دا دلیل د فرضیت نشي کېدی ځکه دا خو د هغوی دپاره دلیل شه چې تا هم جمع پاتې شو نبي علیه السلام نه پاتې شو که فرض و نو هغه سزا دپاره فریضه پرېښوده نبي علیه السلام خو فرض پرېښوده چې بل څوک به جمع ورکړي نو دا د فرضیت دلیل نه دی او دا خبر واحد دی په خبر واحد فرضیت نه ثابتېږي. هلکه تاسو پرې پوه شئ دا زجر د وجې نه نبي علیه السلام وایي زجر چې سختی به به کو. حنابلہ د سعودي سرکاری مذهب حنبلی مذهب دی، حنابلہ دی کم چې د سعودي خپل خلک یې هغوی جمع منځ نه پرېږدي که عوام یو که خواص یو که ډریوري چې
چې جمع ټیم راشي موږ په ګاډي به ودرېږو هغه وامون به د جمع سره وکړو او دا پکې نشته چې دا مولا مخکې شي او عمومي مخکې شي ګیره به خرایلې مخکې به شي زه تر سړی ما ته ویل ګیره به خرایله به یې پرېښوده وایي زه سعودي کې وم وایي بس چې دغه کې ودرېدلو بس هغه عربي و هغه اقامت شروع کړم ما ته دم اخلې شه بیا خو مجبوري و هغه اقامت شروع کړی ما ویل چې زه دا واړه صورتونه راځي دغه دا جومات ته ولاړی و چې یو رکعت مې وکړ چې شاته مې وکتل نو صفونه راپسې جوړ دي بس ډېر ورخطا شوم بس غلی غوندې په سجدې چې پرېوتم راپاڅېدم شاته لاړم ځان مې پکې ورک تاسې پې پوه شئ د هغې که عام دي که خاص دي په جمع دا ملاتوب پکې نشته چې دا قاري دی یاد بل قاری ته ډېره توجه کوي چې قرآن یې صحیح امامان هلته اکثره قرای قاریان یې نور که پس خبرې که نه خبر قرآن یې صحیح دی منګه جدې نه تلو اووه کسانو نو ګاډی نه برابرېده ډېر انتظار مو وکړ یو ګاډي له وخېجولي وایي دا ګاډی دی بس هغه ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی یو نری غوندې و مصر وراته ښکارېده او میکونه غوږ کېښي دي او خبرې کوي چا سره لګیا دی لګیا دی او موږ یو ورشي داسې چیخ کي چې څنګه چل شي کله پسې تدرې مې هلته چې وشي نوره ما پوه کړه سړی تنګ کوي چې روان شي بل به ورغه داسې به چوخ کړي چې هغه به راوکتل هغه به ورته څنګه چل سړی ښه تنګ کړه بس په غوسه کې روان شه چې روان شه داسې تاو شه داسې لس اته منټه مزل یې چې وکړه نو ما ملګري له ویلې دی موبایل کې ښکاري که نه دی موبایل کې مالته دی موبایل کې وګوره چې ببله یې نه روان کړي که نه د عرب ډېر زړه نه ډېر سخت دی هغه غلطه باندې روان نه کړي چېرته لاره کې به ونه غورځوي هغه ویل نه صحیح روان یو مکې ته هغه کې کرښه ښکارېده که نه موبایل نو چې بس یو ځای ته ور ورسوي هلته ډېر بسونه ولاړ بس هلته دی کوز شه مونږ ناست بل راغی وایي ده ته وخېږئ بل بس هغه ته هغه ورته څو نفره دي عربی کې ده ورته سبعة نفرین کلهم مجانین اووه کسان دي ټول لیوني سړی هم داسې تنګ کړی چې دی بل سره کېناستو چې دی بل سره کېناستو نو روان شه بس یو ځای ته چې ورسېدل مازدیګر موږ ناست د مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې انتظار یو ځای کې بس ګاډی ودراو جومات راغی ودرېدل موږ ویلې موږ په حرم کې مونځ کوو د ماسخوتن جمع دې رانه تللي خیر دی ته ده ودروئ الصلاح بس څه کوز شو زه هم کوز شوم چې دا مونځ وکړو بس فرض مې وکړه ما نور به بیا هلته وکړو ته یقین وکړه چې بس پنځه منټه مخکې لا جمع نه وه ولاړه او ده ګاډی ودراو مونځ یې خوب په حوصلې سره وکړو او بیا وروسته دا مونځ چې کوم دی داسې په ترتیب سره وکړه چې ډېر ښایسته بیا راغی دغه بیا ما هلته بورډونه موډونه وکتل هغه حدیبیه وه حدیبیه شمیسیه لیکلی وی حدیبیه بیر حدیبیه یا خوشحاله شوم زه ښه ده دا ځای خو مو لیده نو هغوی به جماعت ته مونځ نه کوي بس که دوی او که درې او که څلور به جماعت سره به مونځ کوي ځکه د امام احمد په نس جماعت فرض دی وقال بعض اهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخص للعامل في ترك جماعه الا من عذر قال مجاهد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يسجد النار ومن لا يشهد جمعه ولا جماعه فقال وفي النار وبه قال حدثنا بذلك عن ناس قال انس بن علي بن عبد الله عن مجاهد ګورئ بعض اهل علم ویلي چې په تغلیظ او تشدید حمل دی او رخصت نشته هیچ چا ته په ترک د جماعت کې مګر د عذر نه
مجاهد ابن جبر وی ابن عباس نه تاسو کې یو سره ورځې روزه نیسي او د شپې تهجد کې او جمعه او جماعت تنزي په حاله هو بنار هو بنار دا د دې دلیل چې فرض ده هم حنابلہ وای نو جواب دار چې نه دینه فرضیت نه معلومیږي چې استخفاف نه پری دی ګوره ورپسې شه معنا د حدیث دارا الله يسد الجماعه والجمعه رغبتن عنها اعراض کوي واستخفافا لحق دغه د حق سپکاوي کوي وتهاونا به او سستی کوي په دې کې دا یا چې هو بنا دا چې کله دی روز د وجه نه پاتې شدانه ده مراد فما جبر رجل يصلي وحده بعد په بیان دا چا کې چې ځان لمنځو کې سم یدرک الجماعت بیا جماعت کی یا جمع کیره کی بیا بسکه کور کې د ځان لمنځو کو یا د جمعات کې ځان لمنځو کو بیا جمع ودرې د بیا بسکه ائمه ثلاثه وای جمهور په پنځو منځونو کې په هر مانځ کې بده د امام سره ودرېږي او هر منتظر لپاره نه پل ما خام کې غدرې رکعات دي کنه درې رکعات خو نه پل نه و چې امام سلام وګرځي یو باور سره بل کې نو څلور بس هلکه تاسو په پوښتنه او اولانه فرض دی او د دویمې چې کوم دي دا نه پل امام ابو حنیفه رحمه الله وینا په ماسختن او ماسپخین کې به د امام سره ودرېږي دا د لپاره نه پل او په مازیګر او ماښام کې د مازیګر او ماښام نه وروسته نه پل نه او ماښام کې به هم نه ودرېږي ځکه درې رکعاته نه پل نه دي هلکه دا دوم مستثنا دي او دا درېیم هم مستثنا دی احادیث دي دې باره کې اوس راځي هلکه پرې پوه شئ او دا او هغه وایي نه په ټولو منځونو کې به د امام سره ودرېږي د لپاره نه پل شو قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وزير قال حدثنا علي بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود عن ابي رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاه الصبح في مسجد البيت فلما د سامسار منځو کې په مسجد خیب کې تاسو په پوه شئ دا د مینا جمعات دی فلما قضا صلاه کله چې مانځنه فارغ شه ان حرفا راتاو شو فایزا و برجلین دو سړي ولیدل په اخرى القوم فشات خلق د قوم کې لم يصلي یا ما او چې نبی له سلام سره مونږ نه وکړ فقال علی بهما نبی له سلام ویل ما دا دوه کسان راوړي په جی بهما غدواړه راوستل شو ترعد فرائسهما دا شاته غوخه چې کوم ده دغه پرخیدا یلکه دې غوخه ته پرایس پریسه وې دي تاسو چې وی سړی چې ویریږي نو دا غوخه رپیږي خیالم کړی دی کله سړی یریږي نو د څه کار ما جو کې سړی له وسوسه راشي موټر سایکل در پسې چاله را روان ني سړی دا ځای رپیږي چې اوس بدرز کوي صحیح ده کړه نو دې ته پریسه وې او پرایس ورته وې دې دا تواره د ویری نه دغه کېده فزیده فقال ما منعكم ان تصلي ما نبی اسلام د سشي منع کړ چې تاسو مونږ کړه مونږ سره ولې مونږ راک فقال غيرت يا رسول الله ان كنا قد صلينا في رحالنا مونږ کړه په رحالنا په خپل ځایونو کې قال نبی اسلام ته بلا تپالا د سم کوي اذا صليتم في رحالكم چې کله تاسو مونږ کې په خپل ځایونو کې سماته تما مسجد جماعت یا راشي د جمعه ته وصلي یا ما هم دا غي سره مونږ کوي فإنها لكم نافلة دا نور منځونه بستا سره لپاره نه پلش وفي الباب عن مهجن ويزيد بن عامر یم شوافی خوی چې دا ماخام مونږ چې کم د دم کافی دی
دریم نفل دی او دا نور وای چې یو په ورسره یو ځای کی تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نشئ وایه باب د په بیان د جماعت کې په هغه جماعت کې قد صلی فی مرتن چې یو ځل پکې مونځ شوی یو جماعت کې جمع وشوه دویمه جمع څنګه د جماعت ثانیه تاسو په خبره پوه شئ جماعت ثانیه څنګه ده ائمه ثلاثه وای جماعت ثانیه جائز ده جماعت او احناف وای جماعت ثانیه نه ده جائز البته امام ابو یوسف وای په مسجد طریق جائز ده لاری جماعت امام مؤذن مقرر نه آی کی بار بار جمع کیږي او د کلی جماعت کې به جمع نه ده صحیح ځکه خلکو کې سستی راځي او کبیا چاته امام به سو په کلی جماعت کې سو کوي او امام بځای بنو دري او تداعی باندې کې خلکو له بنوي خدای مو بخ جمع به جمع وکاو دې ته تداعی وای تداعی پکې زمون مذهب کې ناجایز ده او اوس په ټولو ځایونو کې خلک تداعی کوي لکه خدای مو بخ جمع وکاو دا نه ده جایز تداعی پکې نه ده صحیح هغه جماعت کې چې پنځه وخت پکې جمع کیږي او امام پکې مقرري به جمع نه ده صحیح وای یو سړی راغی نبی علیہ السلام جمع کړی و او سړی مونږ نو کړی فقال ايكم يتجر على هذا کم یو تجارت سوداګری کوي دا سره څو تجارت کوي معنا تجارت کې خدواړو ته مبایو مشتری دواړو لګټي څوک دي چې دې دواړو لګټه ورسای یعنی چې هغه لګټه ورسې مونږ به د جمع شي او دې بل نه پل شي قام رجل یو سړی پاسې د ابوبکر صدیق وسلم او دا سره مونږ دا چې کم خلک د جماعت ثانیه قائل دي دا د غي دلیل شي چې وګوره د مجمع جماعت کې وشو تاسو خبره پوي شئ احناف چې د دې قائل دي چې به مجمع باندې کیږي دا غي دلیل یو حدیث دی ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دا غنه جمع شوی و او کور لاله خزو سره مونږ کو زنانه ځان پسې و کدیم جماعت را جائز او هغه سره عمرګری و غوی له دیم جماعت کې دیم جمع کړی وي دیم دلیل دار چې چرته د دې روایت نه بغیر مسجد نبوي کې د نبی له سلام صحابه او دور کې دا نه دي ثابت چې دیم جمع شي او ډېر خلک زیات وکړي او ډېر بداسي شي چې خلکو نه به جمع قضا شي دیم جمع جائز او خو ثابت به چې دیم جمع شوی ده معلومه چې دیم جمع جائز نه ده وای رضي الله عنه قال ابو عيسى وعن ابي سعيد رضي الله عنه حديث معصوم وغير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من التابعين قالوا لا باس ان يصلي القوم جماعه في مسجد قد صلي فيه وبه يقول احمد واسحاق وقال اخرون من اهل لم يصلون قال وبه يقول سفيان وابن مبارك ومالك والشافعي يقرأون الصلاه قال باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعه باب ته په بیان دا کې چراغلی دی په فضیلت د ماسختن او د سحر جماعت ماسختن من سره جماعت کیو کی او د سحر من جماعت کیو کی د دې فضایل او ثوابونه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سعيد قال حدثنا سفيان وعثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرو قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعه كان له قيام نصف ليله ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان له قيام ليله سوچ د ماسختن جمع له حاضر شو په جماعت کې کان له قیام نصف الليل دا د پاره ثواب د ولاړې د نصف د نیمه شپې د لکه نیمه شپه چې خدای ته ولاړ ومن صلى العشاء والفجر في جماعه
چا چې د ماسخوتن او د سبا مونځ جمع سره وکړه کان له کقیام لیلتین دا د پاره ثواب په شان د ولاړې د شپې دی په پینه چې وګورئ یو اصلي ثواب دی او یو تفضلی او فرعي ثواب دی دا معنا ده چې سره سحر جمع وکړي نو د ټول شپې د ولاړې ثواب او تهجد دی نه کوي ماسخوتن مونځ کوي تهجد ثواب اصلي ثواب دی او دا تفضلی دی هغه اصلي به د تفضلی د وجه نه پرېږدي دا انعام دی انعامي دی ته وایي انعام دی چې څوک ماسخوتن مونځ کوي لکه نیمه شپه چې خدای ته ولاړي او سحر مونځ کوي لکه ټوله شپه چې خدای ته ولاړي هغه اصلي شی به دې دپاره نه پرېږدي تاسو خبره پوه شئ لکه یو سړی دیاري کوي روزانه نو هغه له 100 روپۍ ملاویږي 100 روپۍ مازدیګر کې دا اصلي اجرت دی او کله مالک خوشاله یو 15000 روپۍ مازدیګر کې نورې ورکړي چې دام در سره دا انعامي اجرت دی انعامي بدله ده انعامي بدلې د وجه نه خو هغه اصلي شی سړی نه پرېږدي دغه شان د تهجد اصلي ثواب دی او د دې دغه چې کوم دی د ماسخوتن د مانځه ثواب جمع سره د انعامي دی وایه قال أبو عيسى حديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا وروي عن غير وجه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داوود الطالحي عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تنكروا چا چې د سهار مونځ وکړو او په ذمت الله دې د خدای په ذمہواری کې داخل شي خدای په عهد کې فلا تخبر الله تاسو عهد شکنی مکوئ په ذمت د خدای په ذمہواری کې تخبر الله د خبر نه ده خبارت ستوي عهد توي عهد تا بیا بابه پال تا نقل شي اخبار حمزه پکې د سلب ماخص د پاره ده فلا تغفر الله تاسو عهد شکنی مکوئ په ذمت د خدای په ذمه کې چې تاسو ته نقصان ورسوي بشر المشائین زیر ورکاغه خلکو ته چتلون کی دي په ظلم پتیارو کې ال المساجد جمعتون تا بالنور التام یوم القیامه په پورا رڼا سره د قیامت پر رسیدي به د قیامت کې هاذا حدیث غریب با ما جا په فضل سب الاول ما د بیان دغه حدیث کې چراغلی دی په فضیلت د سب اول کې فضایل د اختلاف پکې نشه اتفاقی خبره ده بهترین په سپونو د سړو کې اولنې سب ده او شر په سپونو د سړو کې وروستنې ده او بهترین په سپونو د خزو کې اخیرانې ده او شر پکې اولنې ده د سړو بهترین سپ اولنې ولې ده ځکه د رجولیت په مقام ولاړ دي او د خزو اخیرانې سپ ولې غوړه ده ځکه د انوثت په مقام ولاړ دي اخیروهن من حيث اخرهن الله هغه ځای ته روسته کوي چې کم ځای ته خدای روسته کړي دي خځې خدای د سړو نه روسته کړي نو سب کې به هم روسته دویمه وجه دا ده چې سړي مخکې یو ښځې روسته د فتنې اندېشه او ویره دی او چې سړي روسته یو ښځې مخکې نو د فتنې اندېشه ده د دې وجې نه بهترین سب د سړو اولنی دی او شر یې روستنی دی هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ که سپی اول ته به درې کرته بخنه د خدای نه وغوښته وقال نبي صاحب لو ان الناس يعلمون ما فی که خلکو له پته ولګي چې په اذان او سپی اول کې څومره فضیلت ده ثم لم یجدو
الا یستهموا علی لستهموا مگر بل لار پیدا نه کی دا چې پچ واچي نو پچ په واچي الله. قال حدثنا بذلك بن اسحاق بن موسى قال حدثنا محمد قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك بن سفيان عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او ما جاء في اقامه السكوت ما دا بیان دا کی چراغلی دی پس سپونو سیدا کولو الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمر عن سفيان بن مالك بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزمون سپونا برابر ول خرج یومن یورز راوتو فرا رجلا یو سړی ولید خارجا صدر وان القوم سینه د خلکو نو ودیوا فقال وی فرمایل تسون صفوفکم یا بتاسو سپونا برابر وای او لا یخالفن الله بین وجوهکم او یا بخده مخالفت را ولی تاسو په مخونو کې دا معنا زړونو کې اختلاف بدر کې راځي ځکه د ظاهر اثر په باطنی چې ظاهرم سیده و نظرونه به هم سیده او که ظاهرم کو نظرونه به هم کاږه واږي به اتفاقی برازي ایادار چلو یخالفن الله بی خدای په مخونو کې اثرات خراب کی سپونه سدی صحیح نو مخونه بم صحیح او چې سپونه خراب شي نو مخونو انوارات کم لاړ شي الله. د مانځه پورواله دا د اقامت الصف چې سب برابرۍ الله. عمر رضی الله عنه منقول لانه كان يوكل رجلا باقامه الصفوف د یو سره مقرر کړو د صفونو په برابرولو ولا يكبر تکبیر به نه ویل حتا يخبر جغب خبر ورکه چن صفوف قد استوت صفونه برابر شان به او आवाज کله ک صفونه برابر شنه بیا به الله اکبر ویل. وروي عن علي وعثمان انهما كان يتعهدان ذلك اغي بم د دې ډېر حفاظت کاو ويقولان ویل استو برابر شي وكان علي يقول تقدم يا فلان اے پلان کیا مخ کې شه تاخر یا فلان اے پلان کې رست شه یو به په نوم یاداو بس درود شریف اللهم صل